بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې د څو ورځو نه په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس اثرات نه خلک متاثره شوي دي، ټوله دنیا متاثره شوې ده او خصوصا اوس په زمونږ پاکستان کې او زمونږ پښتونخوا کې د دې اثراتو د وجې نه خلک متاثره شوي دي. په دې حالاتو کې قومي وطن پارټي د ټولو پښتنو ټولو د پاکستان اوسیدونکو خلکو ته دا باور ورکول غواړي چې مونږ به ستاسو په دې مشکل حالاتو کې تاسو سره ولاړ یو او ستاسو د حق لپاره، ستاسو د مشکلاتو کې کمې راوستلو لپاره به خپل کردار به ادا کوو. مونږ دا ګڼو چې دا مسله یوازې د یو قوم نه ده، دا مسله یوازې د یو ګوند نه ده، دا زموږ ټولو مشترکه مسله ده او په دغه حوالې سره پکار دا دی چې هر یو کس او هر ګوند د هرې شعبې خلک چې دي هغه رامخکې شي، په دې کې خپل کردار ادا کړي. دې کې سیول سوسایټي، دې کې حکومت، دې کې علما کرام، دې کې سیاسي خلک ټول خپل کردار ادا کول پکار دي. یا خصوصا زمونږ کم ډاکټران صاحبان دي، نرسانې دي، کم د پیرامیډیکل سټاف دی، د هغوی چې کوم کردار ادا کوي لګیا دي، هغوی ته مونږ سلام هم پیش کوو او د هغوی د خدماتو اعتراف هم کوو. مونږ دا ګڼو چې چونکې دا مسله مونږ ته سیاسي نه جوړول غواړو او مونږ دا غواړو چې هر یو کس خپل کردار ادا کړي. په دې کې حکومتي سطح باندې چې کوم غلطۍ شوي دي یا کومې خامۍ شوي دي، هغه د سیاست نه بالاتر مونږ د هغې نشاندهي کول غواړو او په دغې حوالې سره مونږ دا ګڼو چې یو خو کم دې وخت سره دا کم پیکیج اناونس شوی دی، کاغه د مرکزی حکومت ترلخه دی او کاغه د صوبایي حکومت ترلخه دی، هغه مونږ ګڼو چې کافي نه دی او دې نه زیات د خلکو مشکلاتو کې کمې راوستلو لپاره حکومت ته اقدامات اوچتولو ضرورت دی. دغې سره سره د طبي حوالې سره چې کم ټیسټونه دي، کم کوارنټین سنټرز دي، کم لیبارټرۍ دي، د هغې هم ضرورت دی چې هغه د نورو علاقو ته کې جوړ کړی شي چې زیات نه زیات خلکو ته دا سهولت مهیا شي. ځکه چې دې وخت سره که ډبلیو ایچ او نم تاسو وګورئ نو هغوی هم دا وایي چې خالي لاک ډاون نه ورسره ټیسټونه بار بار کول چې دی دا لازمي دي. نو په دغې حوالې سره زمونږ صوبې کې چونکې یو خالي لیبارټري ده، مونږ دا ګڼو چې دا کمه ده او پکار دا دی چې داسې نورې لیبارټرۍ هم دې قایم کړی شي. زه خو به دا تجویز ورکوم چې ډیویژنل هیډ کوارټر په حوالې سره د دا لیبارټرۍ قایم کړی شي چې زیات نه زیات خلکو ټیسټونه وشي. دغې سره سره مونږ دا هم ګڼو چې څو ورځو نه که تاسو ګورئ نو د روزانه استعمال چیزونه، خاص کر د خوراکو چیزونه چې دي د هغې قیمتونو کې روزانه اضافه کیږي لګیا ده او خاص کر اوړه، دالونه، روجې، د هغې قیمتونه ډېر زیات ګران شوي دي. په دې کې حکومت ته پکار دی چې هغوی رامخکې شي او اقدامات اوچت کړي چې خلکو ته په صحیح نرخ باندې دا څیزونه میلاو شي او سره کم مارکیټونه چې کولوم دي د هغې لپاره یو سپلای چین جوړول چې د مارکیټونو کې سامان کم نشي او خلکو ته مشکلاتو کې نوره اضافه ونشي. دغې لپاره یو کردار ادا کول دي. دې سره سره مونږ دا هم ګڼو چې د علما کرام هم یو اهم کردار دی او هغوی دې په دې وخت کې خصوصا په خلکو باندې دې حوالې سره چې کوم احتیاطي تدابیر دي او خصوصا د ګړو نه ساتلو لپاره د خپل یو کردار ادا کړي. زه د قومي وطن پارټۍ د لخوا د خپل ټولو کارکنانو ته دا اپیل کوم چې هغوی دې راپاسي او په دې سخت وخت کې ټولو خلکو سره ودرېږي، د خپل غیر چاپېره چې دی په چارپیچل کې کم خلک دي د هغوی د مشکلاتو اندازه هم دې واخلي
او په هغې کې خصوصا هغه بېوسه خلک چې کوم د هغوی ټول ژوند متاثره شوی دی، خصوصا هغه مزدورکار دیاړیمار چې د هغوی ته دې وخت کې دغه نه میلاویږي، څه نه میلاویږي، د هغوی د مدد لپاره د راپاسي او خپل کردار دی ادا کړي. زه د پارټۍ کې چې کوم ملګري په دې وخت کې د خلکو مدد کولی شي، هغوی ته مې دا اپیل دی چې هغوی راپاسي، خپل یو کردار دی ادا کړي. د ټولې صوبې خلکو ته دا زموږ اپیل دی چې په دې کې دی یو مثبت کردار خپل ادا کړي. الله تعالی دې موږ ټول او تاسو ټول د مرض نه، د مشکلاتو نه وباسي او زموږ ټولو دې الله تعالی حامی او ناصر شي. ډېره مهرباني.